السلام علیکم ګرانو کتونکو شبیر کا پاکستان کې زه تاسو ټولو ته هرکلی ویم او امید لرم ایله لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې او الله د کرونا نه وساتئ الله د نورو بیماریانو نه وساتئ امین او دې ټایم زه ناست یم یو زه به دا ویم چې د کې پي کې یو ډېر غټ دوه ناموړي آرټسټان او پیل آرټسټ خو داسې دی چې زما ملګری هم دی زما ورور هم دی او موږ یو ځای کار شروع کړو بیا دویم چې کوم دی هغه هم دغه شانې دی او لومبی چې کوم دی هغه تاسو ته به زه دا ووایم چې د هغه یو کردار او زبردست کردار چې تر اوسه پورې خلکو نه انشاءالله هیر نه دی او نه به هیر شي او هغه د کلاشنکوف ماما او دویم چې کوم دی هغه تاسو ښه پیژنئ زموږ د وي ټي خیبر زموږ د پی ټي وي زبردست آرټسټ زبردست کامیډین چې که خبرې نه هم کوي هسې هم ورته ګورئ نو بنده به خاندي او کمکل شان دی او نو کېدای شي تاسو پیژندلی که نه پیژندلی نو دا وګوره جنید دا وګوره شهنشاه افریدي او رحیم شهزاد خان کلاشنکوف ماما تاسو څومره چې زموږ کتونکي دي هغوی دوی سره به نن ګپ لګو پهله به زه رحیم شهزاد صاحب کلاشنکوف ماما نه به دا سوال وکړم ماما ستاسو په دې فیلډ کې څونه موده وشوه ډېره مننه شبیر جان صاحب الله دې عزت وکړي چې تا موږ له دومره عزت راکړو نو نه زما په دې فیلډ کې تقریبا چې 30-35 سال 30-35 سال ماشاءالله ماشاءالله نو دونه چې کوم تاسو کار وکړو د خلکو مینه تاسو سره څونه ده شکر الحمدلله زه قربان شم د هغه خلکو لکه چې ما څو خوښوي چې نه یم خوښوي د هغې نه هم قربان شم خو ما له الله پاک او دې خلکو چې کوم عزت راکړی دی نو زه ډېر شکر ګزار یم د الله پاک او بیا د دې خلکو چې دومره په عزت لکه ما سره ملاویږي ما ګوري زما پروګرامونه ګوري نو ډېره مننه د دې خلکو ماما تاسو کلاشنکوف ماما چې کوم کریکټر کړی فلمونه هم تاسو بلا وکړه ډېرې ډرامې هم تاسو وکړه یو کریکټر ستاسو بل و دلربا زلفین کنټرول کا هغه هم ستاسو ډېر زبردست کریکټر و خو چې کوم شهرت کلاشنکوف ماما له میلاو شوی دی ما ته دا ووایه چې هغه بل داسې کریکټر له میلاو شوی دی نو زما په حساب خو زړګیا زه خو تر اوسه پورې لکه ډېر کار ما وکړو شکر الحمدلله کوم خو دا کلاشنکوف ماما کریکټر داسې و چې دا لکه عوامي کریکټر دی دا زما ډرامه وه پاټن مې کې سرګردان نوم یې و چې لکه شبیر صاحب تاسو هم پکې ما سره کار کړی دی او زه پکې تاڼېدار ته پکې تاڼېدار وې نو هغې ډرامې نوم به اوس هم چاله نه ورځي خلک وایي کلاشنکوف ماما ډرامه نو هغه دا پاټن مې کې وه دا ډرامه اصل کې د لمزې مجاهد دپاره شروع شوې وه زیرو ځکه د هغه جانان هټ شوی په هغه ټایم کې که نه نو دا هغه دپاره شروع شوي وه دې کې لمزې مجاهد عمرګل وغیره دا کسان پکې وو نو ما پکې داسې یو 5م نمبر کریکټر و د ماما هغه پروډوسر ما ته دا ماما کریکټر به ته وکړې ما ولې بیا هغه چې ما یو کیس دویم کیس دریم کیس نو بس پروډوسر رایټر ته وایي چې وایي خلک کلاشنکوف ماما خوښوي دا ډرامه دې خوا راوړه نو بس بیا هغه داسې سیریل چې په هغه ټایم کې به چلېده نو په لارو کوڅو کې به شهنشاه صاحب واړه نه ښکارېدل نه به لوی ښکارېده خو لارې به خالي وي هغې به زه تاسو ته یو خبر وکړم لکه ته وایي په 5م نمبر یې ما ته په سکرپټ کې دا راکړو هلته کې ستاسو نیت ټیک و شکر او نیت کې مو څه دغه نه و لکه چې څنګه هغه ووایي چې یاره دا کریکټر دی نو د هغه مطلب دا و چې دوی به انکار وکړي او تاسو بیا هم انکار ما انکار ونه کړو ښه دغسې ورپسې بیا په ننن مې کې چورله بابا و زما هغې کې اسماعیل شاهد زه پکې رور یم نو په هغې کې هم شکر الحمدلله میروګي کریکټر زما پټاپ و هغه داسې ټایم کې به چلېده ماښام مونځونو ټایم به و الله دې راته معافي وکړي ډېرو زنانو خلکو به د ماښام مونځ قضا کړو نه بس الله نه معافي غواړم که نه لکه هغه دومره ښه سیریل و چې خلکو به مونځ ورته قضا کړو یا به یې قضا وکړو هغې ته بیا په 2000 کې چې وه نو زما ډرامه وه روغ لیوني اسماعیل شاهد پکې هیرو زه پکې سیکریټري وم لکه دا سیکریټري کریکټر یې ما له راکړو خو چې څلورم کیس وچلېده بیا پروډوسر رایټر ته یې چې یاره ده سره جینیا نه راولي دا خو ډېر ښه دی د خلک خو دی خوښه به هغه ډرامه هم بیا تقریبا ټوله ما ته راوړې دا د الله کرم دی دا زما
پی ټي وي کې هیټریک و هیټریک بالکل او دلته به زه د صلاحالدین صاحب ضرور شکریه ادا کوم بالکل د صلاحالدین صاحب تمام د هغه ډېر رسانات بالکل د دې کې زیات لاس د صلاحالدین صاحب دی شکر الحمدلله الله دې ښه لري الله دې عزتمن کړي نور صلاحالدین صاحب موږ سره ډېر محنت کړی نو دا درې سیریل چې دا زما هیټریک و د دې درې واړو سیریل زما بیسټ اکټر نامینیشن هم شو او په درېیم ځل لکه بیا ما د شرم د بیسټ اکټر ایوارډ راکړو چې یاره دا خو دې موږ نه پرېږدو دا ایوارډ خو نو بس دغه کیسه ده شبیر صاحب باقي تا ته نور هر څه معلوم دي جی نو رحیم شهزاد صاحب سره تاسو کلاشنکوف ماما سره تاسو خبرې واورېدې د هغې ورکوټې غوندې مونږ انټرویو واخیسته د هغې د فني سفر او الله دې دا سفر چې کوم دی هغه ښاد او آباد لري او دغسې روان ساتي ولې چې دا زمونږ هغه مشران دي هغه آرټسټان دي چې زمونږ د پښتو د کې پي کې خلک او پوره پاکستان کې دنیا کې کم کم ځای کې دي هغه زمونږ د خلکو سره زمونږ د آرټسټانو سره مینه کوي او اوس په زه ورشم لکه شهنشاه غاړې ته شهنشاه السلام علیکم څنګه حال دی وعلیکم السلام ورور مې پکې ما ته دا وایه شهنشاه ستا د فني سفر آغاز چې کوم دی هغه کله نه شوی یاره داسې کار دی چې د ما سره کوم خوا کې شهزاد صاحب ناست دی دلته راویستی نه دوی ما کتلي لکه مطلب دا که زه ووایم که نه چې یوازې دا صرف دا نه چې دا ما سره ناست دي دا زموږ استادان هم دي بالکل مونږ به دا ټلویزیون کتو که نه څنګه چې کلاشنکوف ماما وایي چې یاره ما به دا کول سرګردان او بیا چې کوم دی نو هغه د دې هغه دننه خبرې چې کوم په چینل کې وي د دې نه خبرونه خو مونږ نه وو خبر که نه بالکل مونږ خو به دې خالي کتلو هغه کرکټر په حساب باندې نو هغه به راته ډېر هیوي ښکارېدو مونږ به وایي چې یاره زما پلار دې له ووښي دا خبره درته ما کړې وه رحیم شهزاد صاحب ته چې کله به ډرامه و د ده سین به پکې راغلو نو موږ به یې غلي کړو چپ شي راغلو که نه نو دا ډېره غټه خبره بالکل هغه نو چې د ده هغه هغوی به ورته پاټ وي که نه به چې دا پاټ ختم شي زه بیا نو د ده سین چې به کله ختم شو ته په الله یقین وکړه هغه به پاسېږو نو خبره دا ده دا هر چا یو خوښه وي دغه وي نو هغه ټیم کې زه به دا موبایل لږ بند کړم هغه ټیم کې چې کوم دی که نه دا زموږ استادان تېر شي ځان هم وګڼه تا ما سره سرجي خواري کړې ده نو زه دا کله هم نه شم ویلی چې یاره ګینې ما چې ما څومره کار کړی که د خلکو خوښ یم بیا خو د ډېرو به نه یم هم خوښ دا ضروري خبره نه ده او چې د چا خوښ یم نو هغې کې د دې خلکو لاس دی په هغه خوښه کې ځکه چې دوی ته ما کتلي نو هغسې ډېره مننه عزتمن شهباز دا ستا دغه دی دا د رښتیا خبره ډېر ښه آرټسټ دی په خپل هم شهنشاه ډېر ښه آرټسټ دی او خاص کر ما سره خو بېشماره سیریل یو کې د پي ټي وي مو کې پرایویټ مو کې د خیبر ټي وي لکه ما سره لکه زما واحد آرټسټ دی چې د سره زما طبیعت لګي او چې دې سیریل کې نه زه باقاعده تپوس کوم چې شهنشاه ولې نشته او ماما دوکې هم دله ډېرې راکوي ګورې دا خو مانې خیر هغه دی ګپشپي غونډه دی ګپشپي نه به د شپې لکه د ده داسې دوست یم چې بلاګانې روزي په لار که نه نو شکر الحمدلله ګاډي خو دواړو سره شته خو زما ګاډي اکثر کور کې ولاړ وي د ورور ګاډي نو بل ګاډي سره ستا خو ګاډي خرابېږي ستا ګاډي خرابېږي نه خرابېدل نه دي ورور مې د شپې اصل کې چې د ما سره د ده سیریل دی د ټول زما په ګاډي کې کړي دی یو ورځ ما نه تپوس وکړو وایي یاره وایي دا موبلیل خلک څونه وخت بعد ګاډي کې بدلوي وایي ولې وایي زه ګاډي کې ما ته 2 کاله پس بدلوم وایي ته ګاډي راوباسې نه خبره دا ده چې مونږ کله بېل بېل ګاډو کې بیا زمونږ ګپ برابر نه وي چې یو ګاډي کې یو که نو یو خو یو بل پورې مونږ خاندو چې لکه په غلطه ورغلې پلانې کار دی وکړو دا څه چلو شو دا ګاډی د کوم طرف راغل نو لکه دا یو شبیر خان دا یو مینه ده بالکل الله دې آباد لري او زمونږ ډېر ملګري چې کوم دي زموږ کلاس فیلو دي هغه بوډاګان شو هغه مونږ ته وایي چې تاسو بوډاګان کېږئ ولې نه مونږ ورته دا خبره کوو چې مونږ هغه قوم یو هغه خلک یو چې مونږ هر وخت کوشش کوو که دننه خفه هم یو که مونږ خو بل خوشحالو بل خندو او لکه زموږ په دغې وینه کې نه منافقت شته نه څه داسې څه نورې خبرې شته نو هغې په وجې زموږ چې کوم د آرټسټان دي دا د الله په فضل د
لږ ځوان پاتې شي نورو خلکو نه لږ لیټ بوډا شي نو دا هم په موږ د الله یو غټ کرم دی ولې چې موږ خوشحالی ویشو دې کې اوس شبیر جان تا ته زما د والد صاحب په هغه کیسه ته په خپله خوله وکړی چې ما کم ټینشن کې هغه بالکل جی دلته به زه دا خبره کوم چې کلاشنکوف ماما ډرامه چې کله د روانه وه سرګردان پېښور ټي وي نه نو د دې والد صاحب ته الله دې وبخي کینسر شوی نو تاسو یقین وکړئ چې هغه ټایم د خلکو ډرامه خو کته خو دې ته دا پته نه وه دې ته دا خبر بالکل نو چې لکه دې ټایم چې کلاشنکوف ماما رحیم شهزاد کم دک کم تکلیف نه روان دی هغه چاته پته نه وه خو تاسو کتل په هغه دک او تکلیف کې د خلک نور زیات انټرټین کړه او پروډوسر هم وی چې ریکارډینګ به ودرو صلاح الدین لالا ویده وی نه دا خلک مونږ ګوري خلک خوشحالیږي خیر د زما غم چې کوم دی هغه به ماته پاتې شي خو لکه هغه وخت دا وخت په بیا نه راځي نو صلاح الدین صاحب به مو وایي ټولو آرټسټانو دا هغه خبرې دي چې کومې ډېرې ضروري دي نو موږ ته دوا کوئ او زموږ د هر چا اړه کې چې کوم دی یو درد وي یو تکلیف وي خو موږ چاته ویو نه او په دغه خبرو سره دغه الفاظ سره موږ دواګانو کې یاد ساتئ الله په امان تل خوشحاله او آباد لرئ او شبیر کا پاکستان ډېره مننه چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر یې خامخا کړئ ډېره مننه پښتنو زنده باد زنده باد